والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. د اتوار روز او نن تقریبا زمونږه 12 کلاس دی د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم چې کوم سلسله موږ شروع کړې وه، په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت تقریبا د 9 کالو پورې د نبی علیه السلام چې کوم د نبوت دور دی د هغې پورې بیان شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه خاندان بنو مطلب او بنو هاشم دا په شیب ابي طالب کې هغې ګیر کړي وو، هلته بنو د هغې سره بایکاټ شوی او ټوله واقع بیان شو ده. او بیا چې کله هغه صحیفه چاپ شو سري شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه خاندان راووتل شیب ابي طالب نه، تقریبا دا 3 کال او 2 کال د نبوت نه شروع شو، بل 8 کال د نبوت باندې بیا ختم شو. نبی علیه صلات وسلام چې کله دغه ځای نه راووت او د هغې خاندان راووتو نو رسول الله خپل دعوت او تبلیغ دغه شان جاري وساتو. خو دا داسې دور و چې په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب څنګه چې مخکې د نبی علیه السلام دفاع کول او د ده حفاظت یې کوه، اگر چې کافر او مسلمان نه و، تر اوسه پورې هم نبی علیه صلات وسلام چې بیا هم دعوت چلاو د دین اسلام خدمت یې کاوه، نو ابو طالب بیا هم د نبی علیه السلام په شا باندې ولاړ د هغه حمایت پې کوه. او دویم طرف ته ابو طالب کمزوری شوی هم بیمار هم ځکه چې کله دا د شیب ابي طالب نه راووتو نو بیا د لږ وخت بعد ډېر زیات سخت بیمارۍ ونیو، انتهایي بیمار شو، تقریبا د 80 سال نه بیا اوښتی هم، عمر هم زیات شوی، بوډا شوی هم، نو هغه قسم زور او هغه قسم طاقت یې نه و، خو بیا هم د رسول الله حفاظت پې کاوه. نو دې قریشو سوچ وکړو، راټول شو، راجمع شو چې ګورئ ابو طالب چې دی نو دا بیمار دی او ده ته ورځو، موږ چې وګورو نو ګوره عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شو، حمزه مسلمان شو، او موږ چې ګورو نو دا پیغمبر خپل دعوت بالکل په زور او شور سره چلی او داسې موږ ته معلومیږي چې د قریشو هر یو قبیلې او هر یو کور ته دا دعوت رسېدلی خو خلکو یو اثر جوړ کړی دی. او که شرطه دا ابو طالب مړ شو ځکه دا بیمار دی، بوډا دی، کیدای شي چې مړ شي، نو په یو روایت کې داسې راځي چې که چېرته دا سړی مړ شي او بیا موږ وروسته دې پیغمبر ته څه وایو، دې محمد ته څه وایو، نو خلک به راته طعنه راکوي، خلک به راته پیغور راکوي چې تاسو دغه نرانه خلک یې چې ابو طالب ژوندی هم تاسو ته څه نه شو ویلی، خو چې مړ شو نو تاسو په هغه باندې اوس حملې کوئ. نو ورځو دې ابو طالب ته ده ته وایو چې دا وراره دې قلار کا. او په یو روایت کې داسې راځي چې داسې ووایي چې ورځو دې بوډا ته، او دا بوډا که چېرته مړ شو سبا دې وراره ته موږ وویل دا خلک بیا زموږ په کنټرول کې څه نه دي، نو که دې وراره ته موږ څه وویل نو خلک موږ له پیغور راکوي، لهذا اوس ورځو څه خبره صفا کوو. وفد یې جوړ کړو، په دې کې د قریشو لوی لوی سرداران چې دا عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو جهل ابن هشام، ابو سفیان ابن حرب او دغه شانتي امیه ابن خلف، دا تقریبا 25 لوی لوی سرداران د قریشو دا راجمع شو، ابو طالب ته لاړو. ابو طالب ته وایي چې ګوره تا ته ښه پته چې ستا زمونږ په خاندان کې او زمونږ په دې خلکو کې ستا څومره لوی مقام دی، موږ تاسو له څومره قدر درکوو، خو ته رېس چل وکړه، ته د مرګ په حالت کې یو کیدای شي چې زر ستا وفات وشي، ته مړ شي، نو داسې وکړه دا وراره دې راوله او زمونږ مخې ته یې کښېنه، زمونږ نه د هغه دپاره څه معاهدې واخله او د هغه نه زمونږ دپاره څه معاهدې واخله چې موږ معاهده د یو بل سره وکړو. ځینې داسې خبرو ته دی تیار شو چې هغه یې مخکې نه منلې، موږ به داسې څه خبرې ومنو، دی به زموږ څه خبرې ومني، دا به موږ په خپل دین باندې پرېږدي، موږ به دی په خپل دین باندې پرېږدو، خو زموږ خدایانو ته یې څه نه وایي، موږ به ده ته څه نه وایو. ابو طالب نبی علیه صلات وسلام راوغوښتی، وراره دا ستا د خاندان لوی لوی سرداران او مشران او معززین خلک دي، دا راغلي او ستا دپاره راغلي او دې تا ته څه خبره کول غواړي،
رسول الله په یو روایت کې داسې راځي چې نبی علیه صلات وسلام د قریشو دا وفد مخاطب کو ورته وویل چې زه تاسو ته یو داسې خبره وکړم چې باید کې عرب به ستاسو په عرب باندې به ستاسو حکومت وي او عجم خلک به تاسو له جزیه درکوي نو خوښ هم نه ده عجم خلک به ستاسو زیری نه کي رعایه به ستاسو او په یو روایت کې داسې راځي چې نبی علیه صلات وسلام د خپل تره ابوطالب مخاطب کو تره ستا خوښه نه ده چې ته دیو خلکو ته یو داسې خبره وکړې زما له طرف نه چې باید کې دیو فایده را دیو په عرب باندې حکومت کوي او عجم خلک به دیو رعایي هغه وایي ښه وراره ته ورته څه خبره کول غواړې ورته وکړه رسول الله دې مخاطب کړه ورته وویل ستاسو خوښه نه ده چې داسې یو خبره ته وکړم نو ټول جګ شو او مخاطب کېناست بلکل منبه او بلکل متوجه کېناست او داسې به څه خبره غلی شو حیران شو چې داسې لازه خبره به یو موږ به نه منو موږ به نه اورو نو ابوجهل ورته وایي وایه ستا په پلار دې زما قسم وي داسې خو لس خبرې وکړه زموږ پکې پیدا موږ ته بادشاهت او مشري میلاویږي رسول الله ورته وایي زه تاسو ته داسې وایم چې قولو لا اله الا الله لا اله الا الله کلمه ووایئ او د کوم خدایانو ته چې تاسو د الله نه علاوه سجدې کوئ دا سجدې پرېږدئ تاسو په ټول عرب باندې حکومت کوئ او د عجمو خلک به دا ستاسو رعایه خلک وي تاسو به ترې جزیه اخلئ او ستاسو زرې نګي به دوی یو بل ته وکتل او لاسونه یې وپړقول او د استهزا د وجې نه د خندا د وجې نه خندا یې وکړه وایي محمده ته ایله دا زمونه کول غواړې چې موږ دا ټول خدایان پرېږدو یو خدای پسې ورپسې شو دا څه خبره ته کې دا خو د لیونتوب خبرې کې او بیا روان شو بیا د سورة سواد اولني سورتونه اولني آیتونه الله رب العالمین نازل کړو چې دا خلک چې کم دي نو دوی په تکبر کې دي په عناد کې دي او دین مني نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې دیو تر دین دعوت پیش کړو دیو د دین هغه دعوت هغه یې ونه مانو هغه یې ټکراو کړو او دا تقریبا 25 سرداران د دې قریشو راغلي او دا اخرنی وفد چې نبی علیه ابوطالب په خدمت کې دی حاضر شوي او د نبی علیه السلام سره یې مفاهمت کول غوښتو خو رسول الله د هغې سره مفاهمت ونه کړو د دین صحیح دعوت یې ورته پیش کړو په هغې باندې څه خاورې او څه دوړه مړه هغه یې پرې نه ښودله